پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي زما په دنیا کې چې خوښ شی دی هغه حلاله نکاح ده. حلاله نکاح ده. اوس یو سړی وایي چې یاره پیغمبر اسلام مبارک د زنانو شوقي و، یاره دا خبره که زه و تا ته وکړم ته و ما ته وکړې ډېره بې بده وګڼو. نو جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم هغه به د ښځو په باره کې څنګه دا ډېر بدفکره خلک سته چې هغه د دین او د اسلام دشمنان دي، د الله او د رسول دشمنان دي، اعتراضونه کوي پر پیغمبر علیه السلام چې ولې دومره کوچنۍ نجلۍ وغوښتله، ولې دومره کم عمره بچی وغوښتله، ولې مطلب داسې دونه ودونه کول، ولې دا منافقان سته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي زه ستا رقم انسان یم. ته خوراک غواړې، څښاک غواړې، لباس غواړې، واده غواړې، له یخه ځان ګورې، له ګرمۍ ځان زم دغه رقم. هغه بله خبره ده چې الله ماته نبوت را کړی دی. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک اول پر ځواني ینګ ځوان حافظ فضل صاحب ویلي الله دې جنت عدن نصیب کړي. ډېر انتقه زورور عالم و، ډېر انتقه خوندور د قرآن مفسر و، ډېر زورور. الله دې جنت عدن نصیب کړي، الله دې احسانات سره وکړي، الله دې د بچانو پرده وکړي. بیا پوښتنه چا نه ده کړې. هغه به ویل تنکی ځوان، تنکی ځوان محمد رسول الله 25 کلن و چې د خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها 40 کلنه وه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دریم خاوند دا واده یې وکړي. نو که پیغمبر علیه السلام مبارک د ښځو شوقي وای نو پر ځواني او داسې کونډه چې خاوند یې وفات سوی دی یا طلاقه سوی هر څه چې دریم خاوند دی، نو دا اوس چم پکې چې پیغمبر صلی مبارک ځوان و نبي نه و داسې پاک و، نو بیا د نبوته بعد بیا څنګه و پوه سواست. اوس خبره دا د علما فرمایي چې پیغمبر علیه مبارک دا دومره ډېر ودونه ولې کول، په دې کې حکمتونه خو ډېر دي. یوه بنیادي وجه دا ده چې پیغمبر علیه مبارک په د مختلفو قبایلو سره ودونه کول. اوس خاص کر بیبي جویریه رضی الله تعالی عنها د بني مصطلق چې مطلب دا کم خاندان دی یا جنگ وسو د دې سره د پیغمبر علیه السلام مبارک واده وسو. چې واده وسو بیا دغه خاندان چې څومره قیدان نیول سوي وو هغه صحابه کرام راولاړ چې یاره دا خو د پیغمبر مبارک خو سرګنۍ سوله قرار یا قیدیانګر دی ایله کړو چې ایله یې کړو. هغه خلک خبر سو چې یاره پیغمبر مبارک داسې زموږ سره دومره احسان صحابه کرام هغه ټول ایمان راوړي. اوس که دغه ښځه پیغمبر علیه السلام مبارک نه وای غوښتې دا خاندان ایمان راوړي یا بیبي عایشه صدیقه فرمایي یوه ښځه هم دومره د خپل قوم دپاره بختوره برکتمنه نه وه لکه بیبي جویریه رضی الله تعالی عنها. بیبي صفیه راواخله رضی الله تعالی عنها، دا بیا یهودیه وله، خاندان یهودیان ولو. پیغمبر مبارک چې دا وکړله نو بیا د دوی چې خاندان چې کم مطلب قیدیان نیول سوي وو هغه ټول ایله سو، صحابه کرام ایله کړو چې دا پیغمبر مبارک سرګنۍ ده دیم ایمان راوړي. بیا وروسته چې دا خبر سو زموږ قیدیان یې را ایله کړو هغه یهودو هم ایمان راوړي په پیغمبر علیه السلام مبارک باندې. صحیح سلو. اوس ګوره د یهودو خاندان خپلول دا خو نسوه کېدلی، پیغمبر مبارک واده چې دی هغه ورسره وکړي. یعنی یو حکمت د محمد رسول الله په ډېر ودو کې هغه دغه خبره وله، هغه ځان ته خبره ده چې نن دنیا ولاړه بله خواته ولاړه. دا اوس کې په پاکستان کې خو نو د افغانستان د مهاجرو سره ظلم خو نو روان دی، د خیر سره زورور ظلم روان دی. خالي لیکئ، خالي نشاني کوئ، خالي معلوموئ، هغه ورځ را روانه ده. یعنی دا بل ورځ مهاجر خو نو روان دي. ته چا کډو ته وګورې چا سایکل اخیستی، چا موټر سایکل، یو چا غوا اخیستی وه، بیا یې څوک په لاره کې ورته ودرېدلو دا غوا یې جنه شوک چیرې وړئ وروره غوا ته یې څه کوئ دا شکور ته به بیا د هغه کډې روانې ولې بیا په لاره کې خلک ورته ودرېدل 2-3 کډې دا یې لوټ کړې پیسې یې ګرجې واخیستې. صحیح سلو. خالي لیکئ موږ خو دا غلطي وکړله الله پاک غم له بله ځای راولي. هغه یوازې د انډیا غم نه دی، الحمدلله پر انډیا باندې خو الله پاک پاکستان ته دومره بریالیتوب ورکړی دی چې انډیا یې تصور هم نشي کولی. دا اوس پاکستان ته الله رب العزت پر انډیا باندې ډېر قوت ورکړی دی، ډېر الله نازولی دی په دې حواله. په نور حواله یې بیا نه دی نازولی، په دغه دښمن کې الله ډېر نازولی دی. د نور چا سره زموږ پر صفاتو خبره ده، په تا کې دا شی نه وای زما او ستا غم ختمېدی. د انډیا سره زموږ د ذات خبره دی، ګرته پاکستان میټاوېده غواړي. صحیح سو دی دا میټاوېده غواړي. ابل د انډیا په دوبۍ کې دغه شو روانه وه د تیارو د جازو.
یعنی په دې کې د ډېرو ملکو دا تقریبا 19 کال و په انډیا کې هر کال دغه یو 8 ورځې 10 ورځې دا شو چې دغه کېږي نه نمایش کېږي د تیارو. د انډیا یوه تیاره وله نو ډېره خوندوره تیجس تیاره شعلې ته وایي، شعله نه ده د اور، دغه معنا ده. دا 550 کروڑ روپۍ د دې مطلب قیمت هوغه په عربو روپۍ قیمت ولو. تیاره پورته که پورته الله دورې 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 داسې په خوند یې رایله کړله لکه سړی چې په قصد رایله کوي، داسې لمبې پر وګرځېدې دی نږدې. الله رب العزت داسې وشرمول دا د دې تیاره و هغه راپیل خو ولاړه ناکامه سوه، بیا دغه پسې بس هغه شوی ګرڅه بنده کړل. هاي څه غم جوړ سه، هاي څه پیښ ونه انډیا والا ماریان دي، مودي ماریان دي، په پایلټ غریب هم پکې ولاړی، دونه موقع نسو میلاو چې دی ځان چن وباسي، هغه ولاړی. الله پاک و پاکستان ته پر انډیا دومره بری ورکړی دی. الله دې نور 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 ورکړي، موږ خوشحاله یو الحمدلله. او د نور ځایو څخه بیا بری چې دی هغه الله پاک پاکستان ته نه دی ورکړی. هغه نو کوم ځای دی؟ یو دغه ځای دی چې د مهاجرو سره ظلم کیږي، الله پاک د دنیا یوه ټکه یې هغه راوړي پاکستان لره، د دنیا یو غم یې هغه راشي دې لره. نو دغه غوایم جنشه وکړه او بیا یې چیش کړلو، بیا یې لوټون کړو. اوس نو ته اندازه ولګوه ښه کار وکړه بد کار وکړه صحیح سو. اوس که ته دا یو سړی کړی دی نو بس په کور کې یو سړی بد کار وکړي ګرد نس په بدنامه، یو د سکول الګ غلط کار وکړي ګرد سکول والا په بدنامه کیږي، یو طالب غلط کار وکړي ټول طالبان په بدنامه کیږي، یو پولیس والا غلط کار وکړي ټول پولیس والا بدنامه کیږي. او دا رقم وژنو. دغه د پېښور های کورټ فیصله وکړله، فیصله یې په 2023 کې په درویشت کې وکړله، د نن څه 2 کاله مخکې. ویلې ول چې کومې پاکستاني زنانې افغانۍ خاوند کړی نو به څه چم کوو. های کورټ دا فیصله وکړه چې ودې ته به هغه خپل پی او سی کارت چې کوم راځي دا کارت ور جاري کوئ، بس دا ته به خپل نیشنلټي چې د هغه میلاویږي. ټیک سو سید چې اوس دا اوس کې د نومبر دا اوس اولنۍ وي که دویمه که څو ورځې وي څو یو 25 ورځې مخکې سپریم کورټ دا فیصله معطله کړه، نشي کېدلی، دا نشي کېدلی. نو به موږ پوښتنه وکړو د عدالت و د جج و د قاضي څخه، د چیف جسټس څخه، چې دغه پاکستاني ښځه ده چې ټول کوایب د دغه ځای د نورې خبرې څه شته پکې افغانۍ خاوند یې کړی دی، او دا هم پروند وړ ورځ نه، دا 10 کاله مخکې بچیان یې د کور دی. اوس ته راته ووایه چې ته دغه افغانۍ پسې اخلې، دغه مهاجر پسې اخلې، دا ښځه څه به کوې؟ دغه ښځه ته څه چمپه کوې؟ دا اوس ته د چا سره به دښمني کوې، د چا سره زیاتوب کوې، د چا سره ظلم کوې. ولې؟ په دنیا کې دغه قانون دی. بیا کم سے کم که دا نه وي نو یو داسې کارت خو باید چې ته ورکړې چې وروره دا د پاکستاني زنانې سره واده کړی دی، دا زموږ د وطن سړی بلل کېږي، یا زموږ میلمه بلل کېږي، یا زموږ زوم بلل کېږي، هر شی چې بلې دا سړی باید چې پاته وي. ولې نه پاته کوې؟ ښه اوس د افغانۍ څه چمه کې دا ښځه طلاقه کړي. ته ماته د دې خبرې جواب راکړه، دا افغانۍ دا ښځه طلاقه کړي، بچان تباه و برباد کړي، ښه ګر سره ته دا پرېږده. زه پاکستانی یم، ما یو افغانۍ مطلب واده کړی دی، یا ته پاکستانی افغانۍ ښځه دې وغوښتله، اوس و دې افغانۍ ته ته څه شي ورکوې؟ نیشنلټي ورکوې که نه ورکوې؟ دا دې وطن لر راغلې ده، په دې وطن کې واده ورسره وسو، د دې هم نه چې زه نیشنلټۍ دپاره یا وختي سوی دی، بچان دي لمسیان دي، اوس څه چم کوې؟ اوس ته څه راته وایې؟ دا ښځه سړی پرېږدي که سړی دا ښځه پرېږدي؟ پیغمبر صلی مبارک شي ودونه کول په حق یو حکمت دا و، نو چې کم چا د افغانستان ښځه غوښتې ده دا به په مابینځ کې روغ و صلح راولي، او کم چا چې د پاکستان غوښتې ده په مابینځ کې به روغ و صلح راولي. دا دغه حکمت دی. خو زموږ خلک په حکمت نه پوهېږي، خامخا تا ودې ته مجبوره کوي. ښه که یو انګریز رالی دې وطن را بیا پاکستاني ښځه وغوښته، بیا څه چم کوي؟ دا د انګریزان راشي وروره، ښځه راشي سړی د دې ځایه بوځي، یا سړی راشي ښځه د دې ځایه بوځي، هغه بیا څه چم سره کوي؟ د هغه دنیا قانون څه شي دی؟ داسې مه کوئ، توره تیاره مه جوړوئ. انسانان یو، مسلمانان یو، همسایګان یو، عقل و شعور الله را کړی دی، قانون و دنیا الله را باندې ویل د هغه به ته راولاړېږي، یو سړی به راولاړېږي ستا د قانون د وجې به خپله ښځه طلاق کوي. ولې خودکشي نه کوم؟ ولې پر ځان ټک نه کوم چې ته په ما باندې دونه لویه لوبه کوې، زما کور را خرابوې، زما اهل و عیال را تباه کوې، زما نسل را تباه کوې، ستا د یوه قانون د وجې؟ نه تا منو نه ستا دغه قانون منو چې ته زما کور را خرابوې. قانون جوړ که څومره ډېر په لکو
افغانان دي چې د پاکستانیانو زنانو سره ودونه کړي دي په لکو پاکستانیان د افغانیانو د ښځو سره ودونه کړي دي ته څه چم کوې د دې باید چې مخنیوی وشي هغه د پېښور چې هایکوټ کومه فیصله کړې ده هغه برته باید چې برقراره پاتې شي د هغه تعطل چې دی هغه ختم شي دا چې د چا پر کور د هغه هم برابر دي د هغو څه پوښتنه کوه سته یې په څه الله پاک دې مې د پیغمبر علیه صلات وسلام مبارک پر نقش قدم ژوند راکړي پر سنت دی الله ژوند راکړي الله دې د بدمرغۍ وساتي الله دې د بدقسمتۍ وساتي الله دې د داسې ورځې وساتي چې زما ښځه خدا مکه یا ستا ښځه ته طلاق یې زه طلاق کوم یا ما ښځه پرېږدي یا تا ښځه پرېږدي د هغه ورځ دې مې الله وساتي هغه ورځ دې الله نه راباندې ویني چې زموږ د کوروالاو د موږ یو داسې مسله او معامله ووینو چې هغه زموږ د بدنامۍ د بېعزتۍ سبب جوړ شي او بیا د خودکشي سبب جوړ شي الله پاک دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم طریقې را نصیب کړي موږ قریبان عزیزان ټول عالم انسانیت ته دې الله پر دې تور مرګ نصیب کړي چې مرو دا وایي لا اله الا الله محمد رسول